قرآن کې الله عزوجل په خپله دا قاعده او دا قانون بیان فرمایلی دی. مونږ تاسو کوشش وکړو، دا یو عظیمه موقع ده. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د رمضان با برکته میاشت چې کومه ده هغه رخصت شوې ده. د الله د خاص بندګانو دپاره اوس هم یو ډېره زبردسته موقع هغه موجوده ده. یو داسې موقع چې هغه تا ته د ټول کال د روجو اجر او ثواب درکوي، او هغه هم صرف د شپږو روجو په وجه باندې الله عزوجل ته دا ثواب هغه درکوي. دا د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه عظیم سنت دی که مونږ او تاسو پرېښودو نو خپل نقصان دی، او که مونږ او تاسو خپل کو نو د الله طرفه رحمتونه برکتونه او د ټول کال د روجو اجر او ثواب چې کوم دی دا مونږ او تاسو ته میلاویږي. محترمو، په نن ویډیو کې به مونږه د شوال د شپږو روجو فضیلت، د هغې صحیح طریقه، د هغې حکمت او په دې خبره باندې به خبره کوو چې څنګه الله عزوجل په شپږو روجو باندې د ټول کال د روجو اجر او ثواب دا ورکوي. زما محترمو، زمونږ ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدهر. کم انسان چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي او بیا یې هغې پسې شپږ روجې چې کوم دی د شوال د میاشتې ونیوي، نو دا انسان دا رنګ دی گویا د ټول کال چې کوم دی روجې دا نیولي دي. اوس په شپږو روجو باندې الله عزوجل ولې د ټول کال د روجو اجر او ثواب ورکوي؟ د دې وجه هم نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې بیان فرمایلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: صیام شهر رمضان ب10 اشهر. د رمضان د میاشتې روجې چې کوم دی الله عزوجل په 10 میاشتو روجو باندې قبلوي. ولې تا ته الله رب العزت د یو میاشتې روجو باندې چې کوم دی د 10 میاشتو د روجو اجر او ثواب درکوي؟ نو قرآن کې الله عزوجل په خپله دا قاعده او دا قانون بیان فرمایلی دی چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کوم انسان چې ماته یو نیکي روړي، دا یو نیکي به زه د ده نه چې کوم دی یو په 10 باندې قبلومه. نو تا چې یو میاشت روجې ونیوي، الله عزوجل یې درنه په 10 میاشتو روجو باندې قبلوي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: وصیام 6 ایام بشهرین. او دا د شپږو ورځو روجې، یعنی د رمضان نه بعد د شوال په میاشته کې دا شپږ روجې نیول چې کوم دی دا الله عزوجل د 2 میاشتو په روجو باندې قبلوي. دا ولې په دې شپږو روجو ولې الله عزوجل د 2 میاشتو د روجو اجر او ثواب ورکوي؟ نو هماغه قاعده او قانون چې کوم دی هغه دلته هم اپلای کړه چې الله فرمایي: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي روړه دا به زه یو په 10 باندې قبلومه. نو دلته هم دا شپږ روجې الله یو په 10 قبلوي، او چې په 10 کې ضرب ورکړي نو 60 راځي، یعنی دا شپږ روجې الله عزوجل په 60 باندې قبلوي. اوس 60 ورځې چې کوم دی 2 میاشتې، نو 10 میاشتې هغه او 2 میاشتې دا د ټول کال روجې شوې. د ټول کال د روجو اجر او ثواب چې کوم دی الله عزوجل تا ته په دې شپږو ورځو روجو باندې چې کوم دی درکوي. اوس دا روجې بیلې بیلې نیولي که نه، مطلب دا دی دا روجې چې کوم دی تسلسل سره نیولي. نو ګوره دا روجې یو ځای نیول چې کوم دی ضروري نه دي. که ته په دې کې وقفه کول غواړې 2 ورځې 3 ورځې، یا مطلب دا دی ستاسو کار روزګاري د چوټۍ په ورځ باندې روجه نیول غواړي، د کار دفتر ته تلو په ټایم کې چې کوم دی کوجه کې، یا د دې الټا عمل کې څه طریقې سره په دې میاشته کې دننه دننه چې کوم دی دا شپږ روجې دا پوره کول الله عزوجل په دې باندې چې کوم دی د پوره کال د روجو اجر او ثواب دا ورکوي. د دې روجو حکمت څه شی دی؟ نو حکمتونه د دې ډېر دي، خو دا روجې دا خبره ظاهري چې انسان موسمي عبادت گزار نه دی، او نه مطلب دا دی یو خانه پوری کولو والا دی، بلکې د الله په عشق کې دی چې کوم دی لوږې تندې ریاضت دا برداشت کولو والا انسان دی. د روجې نه بعد هم چې کوم دی د الله د رضا دپاره روجې نیسي. موسمي عبادت گزار چې کوم دی دا انسان دا نه دی. او دغه رنګ الله عزوجل چې کوم دی د رمضان د اهم موقع نه بعد یو بله موقع د خپل بنده د بخشش دپاره چې کوم دی ورکوي. زما محترمو، زندگی ډیره مختصره ده. مونږ او تاسو ته د عمل لپاره دا یو چانس دی، که دا سترګې پټې شي بیا د عمل لپاره چې کوم دی چانس نشته دی، بیا د جزا او د سزا وخت به چې کوم دی شروع کېږي. مونږ او تاسو کوشش وکړو دا یو عظیمه موقع ده د ټول کال د روجو اجر ثواب ګټل، په خپله باندې دا عظیم ثواب چې کوم دی حاصل کړو، او خپلو ملګرو یارانو دوستانو له خپل کوروالو له چې کوم دی هم د دې ترغیب ورکړو چې دا عظیمه موقع د رمضان نه بعد زمونږ د لاسه ضایع دا نشي.